یو یهودي الک یهودي دغه یهودي الک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کولو او یهودي کافرو د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت به کولو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ونه لیدو د الله رسول ډیر قدردانو چې څوک به ونه لیدو بیا به د مرګرو تپوس کولو د صحابه خو به خود کولو دا یهودیو او چونکې د خدمت کولو نو دی ونه لیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې یا یهودي هلک نه ښکاري صحابه ورته وایي چې یا رسول الله خو بیمار دی وایي ځئ چې تپوس ته یې لاړ شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه تپوس ته رالو چې ویې کتل هغه په کټ کې پروت دی او مرض الوفات کې دی یعنې داسې حالت کې دی چې د ژوند څه آثار یې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار یې کټ سره ولاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې چې وکتل نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا غوښتل چې څه خیر ورته ورسوي او د دې نه بل غټ خیر نو چې دا یهودي هلک ایمان راړي اسلام قبول کی ایمان راړي په الله او په الله رسول باندې ورته ویې چې ګواهي ورکړه چې الله نه سوا بل څوک معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. هغه هلک سره پلار ولاړ نو داسې پلار ته یې مخ واړلو هغه ته یې وکتل. مطلب دا دی چې پلاره که زه دا ووایم ته خفه کېږې خو به نه نو پلار ورته ووایي چې اطع ابوالقاسم اطع ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وسلم چې درته څه وایي نو د ده خبره ومنه. نو هغه ووایي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او د هغې نه څه وخت پسې بیا وروسته ساه ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحال شو ځکه چې د ایمان نه وراخوا به بل یو څه نعمت چې چاته حاصل شي په داسې وخت کې چې بیا یې دنیا نه آخرت ته تګ وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت په عوض کې د دې یهودي هلک کور ته تللی دی د الله رسول چې د چا کور ته لاړ شي پوښتنې ته یې تللی دی او بیا یې د ایمان دعوت په دې وخت کې ورکړی دی او دا د دې خدمت صله وه چې الله جل شانه دې یهودي ته چې په یهودیت باندې والله پاک په آخري وخت کې ورسوله دا د خدمت صله